بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي اول سبق مونږ ویلو چې کله دوه حروف دیو جنس نه راشي نو د دې څلور صورتونه دي یا بدوانه متحرک وي یا بدوانه ساکن وي یا با اولنې متحرک دیم ساکن وي یا با اولنې ساکن بیا متحرک وي نو ما بیا دا خبره تاسو کړو چې دوانه ساکنین دا خوري شرط لري چې دوانه متحرک وي دوانه متحرک وي لکه سلککم نو بیا به خالنی هغه د دوه حالونه یا وجودا کلمه کې راغلي یا به یو کلمه کې راغلي وي که وجودا کلمه کې راغلي نو بیا ادغام کول جایز دي لکه ما سلککم تا ما سلککم ویل او که وجودا جدا کلمه کې او که یو کلمه کې راغلي نو بیا ادغام کول واجب دي ادغام کول څه واجب دي خو درې صورتونه د سیدیم چې الدغه ادغام کول صحیح نه دي یو دا چې کله کلمه ملحق وي کلمه سوي ملحق وي نو الدغه دوه حروف د جنس نراشي لکه جلب نو بدی کې به ادغام نه کیږي ادغام په کې نه کیږي ځکه چې اگر چې دوه متحرک دي دوه په یو کلمه کې راغلي خو دلته بیا ادغام باندې کیږي ځکه کله د ادغام وو کې دلته کې نو دا بس شي جلب به شي جلب به نو د ملحق د الحاق لپاره خو شرط ده چې د ملحق او د ملحق به وزن به وي او دا جلب به د دحرج په شان پکار دي څه په شان پکار دي د دحرج په شان پکار دي چې کله په دې ادغام وکړي دا د دحرج په وزن باندې نشي راتللی چې نشي راتللی یاد درګه ادغام باندې کیږي ویم دا چې کله موږ ادغام وکړو او د ادغام د وجنه التباس راتللو مطلب ګډوډوال راتلو چې یو ټکی یو شانته او د بل په شانته کېدو نو بیا به هم د ادغام ته انده باندې کوم لکه ساککون چې نه دا ولې چې کله موږ ادغام وکړو نو دا به ساککون بشي نو بیا پته نه لګي چې دا ساککون دی او که ساککون دی او دوه معنی جدا وي ساککون چې دا دغه ته لګي چې ته لګي او ساککون چې نه دا دې ته لګي کم د هغه کم چې دا اسپه پندې پخپه کې چې نه کمای به د ساککون لګي پوه اوس دی وی کړم په دې خبره باندې چې ته چې کم دې کې التباس خطر وا نو الته کې ومنګ ادغام چې دا باندې کوم دلته یو څو مثال دی الته کې ولې ادغام کیږي لګارت او فر او عز ودلته کې هم د التباس خطر ده فرد او با فر او بعز فدې کې هم د التباس خطر ده وسنګ بدل التباس خطر ده لګارت دا اراده دا يردودو فاصل جو راده دا يردودو فاصل جو ها او دا فاصل جو فرارا يفريرو او دا فاصل جو ع زي ظا يع ظاظو صحیح شو ها وس دا رد چره دا رد د دې پته نه لګي چې دا رد چره په کله ادغام وشي نو دې پته نه لګي چې دا په اصل کې اراده ده او کنه په اصل کې ردوده ذکر ردودي هم په کې ادغام کې رد چره دي نو په دې کې ادغام نه لري پکار ځکه چې په دې التباس خطر د تفاعل سره او دا فرارا يفررو ده نو پته نه لګي چې دا فرارا يفررو ده او کنه دا فاصل کو فریرا يفررو پوه نو دا رد يردو د دې التباس ته د التباس خطر ده د کرومه سره د فر د التباس خطر ده د حسيبه سره او د عزو د دې التباس خطر ده د فتح سره زکه چې دې په دې کې د باسه د عزازا يعززو او کنا دا په اصل کې وو عزيزه يعززو پوه نو ګورو درد د التباس ته د کرومه سره او د فر التباس ته او د عزا التباس ته د فتح سره نوې پدې کې د التباس خطر نشته ده ولې نشته ده زګه چې بدی خدای یې راځه کنه چې دې اصل وردودي اصل وېسي نو چې دا ردودي يردو شو نو بعد کرومه شو کنه
اما کوم لري چې باب کرومه کوم نصیب پټه کې راځي یو لب یلو پر راځي یو خب یخوب راځي حب یخوب نور خو نه راځي کنه نو لدینا په دې وزن باندې د کرومه نه راځي لهدا التباس نشته کنه او د فر يفر په دې کوم د فريره يفر کته چې هغه د فريره نه کې دي شي نو کله فريره نشي نو دا بیا د حسيبه نشي کنه حسيبه يحسب او د حسيبه يحسب نو مخکې خبره کړې ده د حسيبه يحسب نه راځي پوښوي او دغه شانتي د عزيزه یاد الاستاد په لګي دایره ده چې دا په اصل کې عزيزه ده عزيزه ده نو کدا عزيزه شنو عزيزه ده فتحنا راځي د فتحنا مخکې متدبیر دي کنه د فتحنا نه راځي نو چون کې په دې رد فر عزه کې د التباس خطر نشته نو ځکه دلته کې ادغام چلنده شوی او کته وی دال نو موږ یې د التباس د دې خو ذهني تور باندې دا راځي چې د دې التباس ته موږ چې د بابونه د سره مضاف راځي نو پوه شئ معنی لکه پوه شئ ها نو درې صورتونه چې کله په یو کلمه کې دو حروف دی چې تراشی او باندې متحرک دي ادغام کول واجب دي خو درې صورتونه دي چې په هغه کې ادغام ناجایز دی یو صورت داو چې کله الحاق خطر وي الحاق کلمه ملحق کلمه وي او دویم دا چې کله التباس خطر وي او دریم نمبر دا دی چې کله په قوم متجانسینو کې یا راغلي دا قوم متجانسینو کې سره راغلي یا راغلي متجانسینو کې سره راغلي یا راغلي نو په دې صورت کې به هم ادغام بنېږي لکه د دې مثال سره حاییا په دې اوس ادغام نه کیږي ولې زګ ادغام نه کیږي چې په دې حایه کې د ادغام وکړي نو حاییا یحیا په اصل کو یحیا یو ایښ ولا چې په دې کې ادغام وکړو په دې ټول باب کو به ادغام وکړه ها دې ټول باب کو به ادغام وکړه چې په دې کې ادغام وکړي نو دا بشي یحیو سمجي او یا ضعیف حرف ده او بعض باندې مشد پر د دې چې هم به زمرا شي او هم به مشد راشي نو دا فعل بیا ثقيل ګرځي څنګه ثقيل ګرځي لہذا په دې صورت کې چې کله په دوه متجانسین کې دا متجانسین یا راغلي اندمو ادغام نه کیږي پوه یو خدا صورت ده چې بیا ضعیف حرف ته په دې باندې زمرا جو زم ثقيل ده او دویم دا چې دا یا چې دا نو دا عارضی ده دا په هر حال کې برقرار نه پاتې کیږي ځکه دلته کې یحیی یو کې یا راغلی دا نو دا یا مضارع ته مقام مفتوح یا په څه بلشي یحیی ته جوړ شوی دی یحیی ته جوړ شوی دی پوه شئ یا دا شانته حییو ده حییو نو دلته کې یو ډېر به درې څه چلی دلته چې یا هر هغه چې واقع شي د کسری او د واو مېز کې هر هغه چې واقع شي د کسری او د واو مېز کې نه یا حرکت په مقابل نه نقل کوو چې موږ نقل کوو څه شوې وس ایمان دا نظام ولا قانون وجنا میعاد ولا قانون وجنا د یا راغل د ساکنه د مکه د ضمنه نه یا موږ په واسره بدل کړه حیو د جوړ شوې اې د قایص ساکنه نه له یو جوړ حیو د جوړ شو حیو پوه شو بل باندې نو دا یا چې کنه دا په ټول صورتونو کې باقی نه وي بلکې دا یا کله په و سره بدليږي کله په الف سره بدليږي نو متجانسین باقی نشي پاتې کېدل متجانسین وایي دا ته چې په هر حال کې دا موجود وي دا نو بدیږي دا یو یا کله په الف سره بدليږي کله په و سره بدليږي یو دا وجه ده او دیم وجه دا چې کله دې ایه کې ادغام وکړي نو دې په مضارع کې هم بیا ادغام کوي تو مضارع کې ادغام وکړي نو یا ضعیف حرف ته او باغ ضعیف حرف باندې بیا مشدد راشي یا مشدد راشي پوه دا درې صورتونه درې شرطونه چې په کتاب کوله بوله دا دې کې علاوه درې صورتونه بیا په کتاب کې بیا تاسو باغ ونه چې دا چې کله په روپې چې څنګه نه غواړم په یو کلمه کې راځي غواړم ادغام کول واجب د درې صورتونه دی وي چې دا راځي نو په دې شي کې به بیا هغه باندې پوه شو تاسو ها ته باندې پوه شو بل بزوه مګه بس ده ها
اوس وګوره ولا يلتبسوا دا د مخکې سبق سره ده کنه چې کله په حروف دی چې نراشي او ځوانه متحرک وي نو موږ بدلو با خو چې کله ملحد کلمه بیا نه بدلو او کله چې نه دا التباس خطر وي له التباس خطرې لپاره مثلا سققون او سرورون او جدادون او طلالون دا ویلو کنه دا ویډیو کنه د دینه بعد وسوي چې ولا يلتبسوا في مثل رد او التباس نشته د رد په شان مثالونو کې وفر او عز د فر او د عز لان رد يعلم من يرد ذکر رد دا معلومیږي چې دا د يرد نه ده ان اصله ردد چې اصل لري سره ردد ده او کته د دې هغه ماضی ردود راولي ردود يردود کې نو باب کرومه بشي کنه نستا بزنګ خدا دا چې دا رد د نصرانه نه او د دې دا کرومه سره التباس رد بیا پته نه لګي کته ادغام وکي نو رد بیا پته نه لګي چې دا د کرومه نه او کدا د نصرانه نه دا رد د کرومه نه کړه نه نصرانه نه نو وړمو د نصرانه د کرومه نه سره راځي نه وایي لان المضاعف لا يجيء من باب فعل يفعل ځکه مضاعف چې نه راځي د سنا د فعل يفعلون وفر ايضا يعلم من يفر او فر د معلومي چې دا يفرون له یعنی دا ضربه زبونه له پدې کې سیل د باس راتلو چې بزین کې دا راتله چې بفر کې ادغام کول ناروا دي ولی ځکه چې بفر کې څنګه چې دا اصل لري فراره ده د قشن دی پته نه لګي کې دې چې دې اصل فراره وي اصل یې وي فراره وي نو یې چې بزین کې دا راځي شکلی صورت دا راځي چهره پرې کې ادغام کول ناروا دي ځکه چې پته نه لګي بیا چې دا فراره ده ضربانه ده او کړه حسبانه ده نو راول وي تا ته وایو کنه چې وفر ايضا يعلم من يفر لان المضاف لا يجيء من باب يفعل يفعل چې دا مضاف نه راځي دا سره دا حسبه يحسب بابنا وعز او دا عز په صورت کې ذهن کې دا راځي چیرې په دې کوم ادغام کول ناروا دي ولی ځکه چې دا پته نه لګي کېدې چې دا خوته چې د سمعانه د عزیزه د فاصل کې وکړه دې اوس اصل عزازه شي فتح شي پوه نه بری کې ادغام نه پکار دا چې التباس پکې د فتح اثر د چیردار فتح نوم راتلی شي نه جو عز ايضا يعلم من يعز دا دغه راځي دا يعز راځي لأن المضاف لا يجيء من فعل يفعل ځکه مضاف څنګه نه راځي د فعل يفعلنا پوه شوي ادریم نمبر خبره ولا يدغم في حي یا في بعض اللغات او ادغام باندې کې په حي کې په بعض لغاتو کې پوه شوي ولی باندې کې او بعض به کوئی چې کې حي ته جوړ شوی دی حي یا حي لحتى لا يقع الضمه على الياء ضعيف في حي ترتیب پورې چې واقع نشي زما پایا ضعیف باندې پایا حیوږي او خبره ده کړه چې په حیه کې ته ادغام وکې نو پایا حیو کې به هم کې او پایا حیو کې ته ادغام وکې نو بیا حیو راځي او یا ضعیف او پایا باندې هم شد راتللو او هم زمرات للو ملا بوله ما ته کې وقيل او چاویل الياء الاخيره غير لازمه دا اخرنی یا چې دا غیر لازم دا غیر لازم مطلب دا چې په هر وخت موجوده نه وي لانه تسقط طارة ذکر دا کله کله ساقط کیږي نحو حيو بعد القصو حي دا تعلیل بغیره وتقلب اخرى نحو او کله کله هغه بدل ولګيږي په بل اربان لګي يحيى بعد القصو يحيى نو دا درې سورتونه درې شرطونه چې دین دا پدای کې موجودو په کتاب کې لیکلو دین علاوه ضرور پنځه شرطونه نور دي چې پای کې هم ادغام چلین دا ناروا ده نمبر 1 دا ده چې اولنې به مدغم فی نه دا څنګه سره ولیکي ها مدغم فی بني کله اولنې مدغم فی نو بیا به هم ادغام نه کیږي لکه حبب ورغله په مدغم حبب کې اول دو متجانسان نه لري او په اولنې کې دین دا ادغام شوی دی مدغم فی دی نو لہذا په دې کې به ادغام نه کیږي ویم دا ده چې په متجانسینو کې بل اولنې حرف دا وتا د باب افتعال نه وي
تا دا باب افتعال با نه په متجانسین کې با اولنې تا د افتعال بنوي لکه اقتتل په متجانسین کې به یو د باب اول نو یو ولګي اقتتل وذكر اقتتل کې دوه روپ دی چې سره راغلي دي اقتتل دوه روپ دی چې سره راغلي خو دا یو پکې تا چې نه دا پکې د باب افتعال د فاعل په مقابله کې دا باب افتعال تعالی لازم دې کې بقوم نه چلیږي او دا لاول کې دا خبرې کړې دي ولګ بیا وای فحبب کې او بصر دایږي په اقتتل کې دغه ویډیو چې قانون بهر چلیږي چې کله د عین او د لام په مقابله کې راغلي او اقتتل کې خدا متجانسین دا عین یا د لام په مقابله کې باندې نه دي په دې باندې پوښوي نو سلورم شرط وسره سره چې مدغم فی بني اولنه او دویم دا چې متجانسین په باب افتعال بني بل دا چې دا متجانسین په باب افعال کې نه افعال کې نه راغلي باب افعال کې بني راغلي لکه ارعوا افعلال باب افعلال کې بني راغلي لکه ارعوا فارعوا کې هم ادغام لګيږي دو واونه په باب افعال کې نه دو واونه په باب افعال کې نه دي بل په متجانسین کې وا په متجانسین کې به هیڅ یو عرض تعلیل تقاضا نه کوي په متجانسین کې با په متجانسین کې بهر عرض تعلیل تقاضا نه کوي قویبو کې به ادغام نه کوي په قویبو کې بولنے کی ځکه چې دا قویبو چې نه کنه دا کې واو متحرک ته ما قبل نه مفتوح ده نو دا وای چې ما قال با قانون وجه نه بالغ صبر کا قوار نه روکا خو شو به معنی ها دا واو متحرک ته ما قبل مفتوح ها قویبو اولنه دویمه قوی واو متحرک نه قوی کې واو متحرک نه ما قول مفتوح ده قاو نو دا تعلیل تقاضا کوي نو بدی کې باندې چلیږي ایا دا چې قوی چې دی کنه قوی دو ورو د سره راغلي دي خو بدی کې دا اخرنه واو دا تقاضا کوي چې ارزه په یا سره بدل شي د دعیه ولا قانون ودنه دعیه ولا قانون راغو چې د علم کې مقابله کې راغلی ما قبل دې مکسور وي نو واو په یا سره بدلیږي نو بدی کې نه چلیږي پوه قال واو ولنه دغه په دې باندې پوه تاسو ها او بل اخرنه شرط داره چې په باندې متجانسین کې به حرکت به عارضی نه وي دې سو هر حرکت به عارضی نه وي د دویم حرف حرکت به عارضی نه وي لکه امدد المظهر امدد المظهر نو ګوره په امدد المظهر کې دوه متجانسین نغری دي امدد کې امددین او دواړه متحرک دي خو دې دویم دال دا حرکت دا عارضی لري اصل کې امدد ده هو الدې امدد کې هم دال ساکن ده اب المظهر کې هم لام ساکن ده دو ساکنه نه لنو اساکنه دا هوري کوره کې بالکثره دي د دې وجه نه دي دلته حرکت ورکړل شوی او حرکت عاجزي دي نو درې شرطونه خدا دي چې اوس قاعده دا شوی چې کله په حروف دی چې سراشي او دوانه په یو کلمه کې راشي ندی کې ادغام کول واجب دي خو دې قاعده لپاره شرایط یو دا چې په منحق کلمه کې باندې راغلي دویم دا التباس خطر باندې دریم دا چې دویم بقیا نه راغلي او سرورم دا چې مدغم فی باندې اول نه متجانس دویم دا چې په متجانسین کې وقتا افتعال نه ویو او دویم دا چې دوه وونه برباب فعل کې نه راغلي ابو متجانسین کې بهر افضل تعلیل تقاضا منه کوي ابو متجانسین کې دویم حرکت عارضی نه وي هغه باندې پوښوي دا ختم شو ده خیر نو دویم صورت چیر ځوان کلا یو ساکینه بل متعارف بنایو